درموند کتونکو میر جمشید یم. څنګه تاسو ګورئ د انجو او د نصر الله یو کیسه روانه ده په سوشل میډیا باندې. تاسو ګورئ د انډیا او د پاکستان په دې پیجونو باندې ګورئ. دا مکمل کیسه څه ده، مکمل کہانی څه ده، نن د په دې ویډیو کې زه بیانوم. قدرمنو نن 2 یا 3 کاله مخکې دا د نصر الله خبره ده. د هغه د خولې دا وینا ده چې ما انجو سره په مسنجر باندې خبرې وشوې، یعنی صرف ټیکس میسج وشو او په ټیکس میسج کې چې کوم دی نو هغې ماته ډایرکټ ووی چې ته واتساپ نمبر ماته راکړه. بیا ورته نصر الله چې کوم دی خپل د واتساپ نمبر ورکو. نصر الله چې ورته د واتساپ نمبر ورکو نو هغې ډایرکټ چې کوم دی نو کال وکړو، ډایرکټ کال وکړو، ډایرکټ ویډیو کال وکړو او خبرې چې کوم دی نو شروع شوې. په دې کې هغه یو به سره خبرې کېدې بیا چې کوم دی نو وایس یعنی وایس کال به کولو، ویډیو کال به کولو، هغې نه علاوه په ټلیفون به خبرې کېدې. حتی د دې پورې چې دی دا مینه چې کومه ده هغه ډېره زیاته سیوا شوه، یعنې دی په یو بل باندې ډېره زیاته بروسه پیدا شوه، مینه پیدا شوه. بیا چې کوم دی د انجو د نصر الله ته ووی چې ته چې کوم دی نو ماته خپل بیکګراونډ وښایه چې یاره بیکګراونډ خو چې آیا د پاکستان دی او که نه ته چېرې پاکستانی یې او په بل ملک کې پاتې کېږي نو بیا به څه وي. نو بیا چې کوم دی نصر الله ورته خپل چې کوم دیر علاقه ده ای ورته وښودل، هغه غرونه ورته وښودل. نو په دې سره انجو چې کوم دی نو هغه دا یقین رالو چې بلکل دا د پاکستان سره تعلق ساتي. او د انجو د خولې دا وینا ده چې کله ما د نصر الله ووی چې زه د پاکستان سره تعلق ساتم نو زه ډېره زیاته ایکسایټډ شوم او د سره مې خبرې اترې شروع کړي. بیا چې کوم دی نو دوی د پاکستان ته د راتلو خبره وکړه چې یاره انجو ته ته پاکستان ته راشم. نو چونکې نصر الله هم په دې شیز باندې نه پوهېده چې دا به زه پاکستان ته څنګه راولم او انجو هم په دې باندې نه پوهېده چې زه به پاکستان ته څنګه ځم. بیا هغه خپل کوششونه کول چې اخري بیا چې کوم دی نو انجو پاکستان ته راله. دا پهله چې کوم دی نو امرتسر ته راله، امرتسر نه چې کوم دی نو واګا بارډر باندې راله لاهور ته. لاهور نه چې کوم دی نو بیا دا په بس کې راکېناست پنډۍ ته راله او پنډۍ کې چې کوم دی نصر الله ورسره ورته ولاړو او شپې چې کوم دی نو دی دا ریسیوټ کا او هغې نه پس چې کوم دی نو دیر ته راله. نو دا قدرمندو کتونکو د نصر الله او د انجو کیسه وه چې کومې نوم اوس فاطمه دی او هغې خپل مسلمانه شوه، خپل ریلیجن بدل کو، مسلمانه شوه. نو به هر حال دا یو څو خبرې وي چې ما در سره کولې د انجو او د نصر الله په باره کې. د ویډیو کتلو ډېره مهرباني. الله مو ښه او بل در چرته خوشحاله اوسئ. د الله په امان.